ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر دیو لوی آیت یو رکوٹ غند جملہ مستاسو مخ کے ذکر کلا رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چھے دا اللہ نمو دا اللہ یاد دا ہر چیز نلوے دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک حدیث کی فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله کہ دے ٹولی دنیا آبادیم دا اللہ ذکر و دا اللہ نوم دے نو تاسو تننزد و خبر کوم یو دا کہ دا اللہ دا ذکر و دا نوم سمرلوی اہمیت و سمرلوی برکات تی او دویم دا اللہ ذکر ستاوئی دمارونو دا اللہ ذکر او دا اللہ یاد دا ہر غسیس طوی لکی گی چی پا کم سیز باندے سڑی تخپل اللہ یادی گی پا حادیثو کے پا دعام دا ذکر نم راغلے دے یہ سڑی دا اللہ نا سوال کئی و دعا کئی دیتم دا احادیثو کے ذکر ویلے شوے دے ذکر دعا چی سڑی کئی نو سڑی تا اللہ را مخکشی اللہ را یاد شی او دا اللہ نا بندہ سوالو کی پا قرآن شریف باندے مطلق دا ذکر شوے دے ذکر قرآن شریف دا اللہ دا یاداش او دا اللہ انسان تا دا رامخ کے کېدو د انسان د الله طرف ته د توجه لوی ذریعہ ده او کلمه د لا اله الا الله د تم افضل الذکر ویلې شوی دی چې په عام او نفلی ذکرونو کې لا اله الا الله لوی ذکر دی ځکه دام الله سړي تر مخ کې شي د الله وحدانیت نو دی وی چې لا اله الا الله د خدای نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشتا کته سبحان الله و ک الحمدلله و حتی کہ جس سڑی منز کئی منز دام د خدای ذکر دی اقیم الصلاۃ لذکری اللہ قرآن شریف کی فرمائی چې کله ز در یاد شم زما د یاد د پاره په منځو درېګا نو په منز باندې اطلاق د ذکر شوی دی نو هر غسیس چې د کم سیس د وجنا د سړی الله ته توجه پیدا کیږي په قرآن شریف ته کہ لا الہ الا اللہ دے کہ سبحان اللہ دے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ دے کہ منز دے کہ دعا دا پا دے ٹولو دا ذکر اتاق کے گی ذکر یواز دانے دے چے سڑے صرف لا الہ الا اللہ ہوئی یا صرف دا اللہ نو مخلی اللہ ہوئی دے پور ذکر مختص دے دام ذکر دے بہترین ذکر دے ہو ہر غسیز کہ دا کم سیز پا ذریعہ باندستا اللہ تا توجہ پیدا شی او ستا پزڑ کے دا خدای پاک سر تعلق جوڑ شی بس اغیتا ذکر بھی لکھے گی دا دے ذکر فضیلت سے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویوزے کے بندگان راجم شو اللہ یادائی برما دا تمخ کی ہوئے پا دام مانا دا کہ اللہ یادائی سمانا لا الہ الا اللہ ہوئی سبحان اللہ وی لفظ دا اللہ وی اللہ اللہ وی دا قرآن شریف تلاوت کی او درس کی بلکہ حدیث کی یتدارسونہو لفظ راغلے دے دا اللہ احکامات یو بلتا بیانی
دا الله احکامات یو بل ته ذکر کوي، دا ټول د الله حکمونه که څوک درس و تدریس کوي نو دام د الله د یاداش او د الله پاک د توجه الله ته یو لوی ذریعه ده. دا خلق ناستی او الله یادی او درس و تدریس کوي. یو روایت کې راځي د خدای احکامات یو بل ته بیانوي نو فرشتې را کوزي شي او فرشتې د دې خلقو نه ګیر چاپېره تو شي او دا فرشتې دومره ډېرې وي چې دا د اسمان د غاړو ته ورسیږي. نو چې کله دا مجلس ختم شي د ذکر نو الله د دې فرشتو نه تپوس کوي. الله خبردار د حدیث کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي خدای کې د الله یو حکمت او فلسفه ده. نو الله د دې فرشتو نه تپوس کوي تاسو چرته تللی وی؟ او دا فرشتې یو بل راغواړي. ګوري حدیث کې هم دقسې راځي چې د الله ذکر کېږي د فرشتو مخصوص طبقې دي. بعضې فرشتې د انسان په حفاظت باندې مقرر دي، د انسان حفاظت کوي. بعضې فرشتې د انسان اعمال لیکي، کرام الکاتبین، یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته ناست ته زموږ نیکۍ او بدۍ او ګناهونه او نیکۍ لیکي. بعضې فرشتې په باران مقرر دي، بعضې په زول او په طوفان مقرر دي، بعضې د خدای په رحمتونو او برکتونو مقرر دي، بعضې د خدای په قهر او غضب مقرر دي چې په دې بندګانو د خدای آفتونو او قهرونه راوله. بعضې په دې مقرر دي چې کوم ځای د الله ذکر کېږي، د الله یاد کېږي نو هلته کې تاسو لاړ شئ ورسره کښېنئ. دا فرشتې یو بلبلي راشئ هلته کې ذکر شروع دی، هلته درس شروع دی. ګوره ما و چې درس تم ذکر وی، هلته د قرآن تلاوت شروع دی، دام د خدای یاد سړي ته مخکې کوي. نو جدي راشي او کښېني، الله خوري شي ولاړ شي نو الله وی کیف ترکتم عبادي، زما بندگان مو څنګه پرېښودل؟ بندگانو زما څه کول؟ وی الله مونږ خو ورلو نو ذکر و اذکار یې کوو، لګیو ته یادونه. دا مونږ چې لګیا یو څو تقریر کوو دام د خدای یاد دی. زه خدای یادوم او تاسو الله اورئ، دام پکې داخله ده. رب العالمین استا ذکر یې کو. الله ته بیا تپوس کوي غوښتلې څه؟ وی الله ستا جنت یې غوښته. اکثر چې سړی دا عبادت نه فارغ شي، د ذکر نه، د درس و تدریس نه، تقریر وعظ نه، نو بیا د خدای نه جنت غواړي. الله ستا جنت یې غوښته. سنه امان غوښته، د سنه امان غوښته. الله د دوزخ نه امان غوښته. الله دې تپوس کوي چې زما جنت یې ډېر زیات غوښته وي او وی دي زما جنت لیدلی دی؟ نه الله لیدلی نه دی، خو بیا هم ستا جنت یې غوښته. وی څنګه حال به وي که زما جنت یې لیدلی وي نو بیا به څه حالو؟ جنت یې لیدلی وي نو بیا به څه حالو؟ الله وی که ستا جنت یې لیدلی وي نو بیا خو به ډېر زیات چغې والی او جنت به یې غوښته، بیا خو به ډېر شوق سره جنت غوښته. وی زما دوزخ د څه نه امان غوښته؟ وی د دوزخ نه. وی زما دوزخ لیدلی دی؟ وی نه لیدلی خو نه دی. وی که لیدلی وی بیا به څه وه؟ وی الله که ستا دوزخ او اور یې لیدلی وی نو بیا خو به یې ډېرې چغې والې او ډېر امان به یې غوښته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ترمذی شریف کې حدیث دی چې الله کله جنت پیدا کو دوزخ نو جبریل علیه السلام ته یې ورشه دا جنت وګوره. نو چې هغه لاړ او چکر یې پکې ولګو او راغی، الله ته تپوس کړو جبریله جنت دې څنګه ومونته؟ وی الله ډېر خشته نعمتونه دي پکې، ډېر مزیدار دی. وی خلک به وله راشي که به را نشي؟ الله که چا م واورېده لیدل خو څه کې، خو که د جنت دا خوشحالۍ چا م واورېدلې څوک به م بار پاتې نشي، ټول به ورته دن نشي. خوشحالي خو د هر چا خوښه ده، الله دې وله موږ بوځي. نو چې دی ووی نو بیا ته الله دا منځونه او دا اعمال او روجې دا عبادتونه دا سختۍ چې انسان پې مکلف دی دی ته ګیر چاپېره تاو کړل، دی ته تاو کړل ګیر چاپېره. دا چې څومره انسان نیکي کوي، نیکي خو په دنیا کې سخت کار دی، آسان کار خو نه دی. وی ته ورشه اوس وګوره. نو چې بیا ورته نو چې د جنت نه ګیر چاپېره کمې لارې وی خو سختې وي، مونځ به کې، اوړي کې روژه به نیسې، صدقه به ورکې، زکات به ورکې، دینداری به کې، دا خو ظاهر کې لږ سخت شی دی. وی څه دی حال دی اوس؟ وی الله اوس یریږم چې څوک به م وردن نه نشي، لاره ورته سخته ده.
بیا ورته وی ښه د دوزخ ورشه وګوره څنګه دی. نو چې جبریل علیه السلام ورغی او دوزخ کې وکتل وی څنګه دی ومونته؟ وی الله دومره خطرناک او سخت عذاب دی لیدل خو څه کوي خو که چا واومرې د څوک به وردننه نشي، څوک به هم دې لره نشي، خو غرغنډې دي هغې کې خو ماران دي لړمانان دي، حدیثو کې راځي هغې کې خو نوونه وینې زبې او بویونه دي، هغې کې خو سخت غنې او ازغي دي پکې او لوی اور دی پکې، څوک به هم دې لره نشي. بیا ورغې ورته وی الله ته دا خواهشات ته وکړل، دا چې کم سړی د خواهشاتو په طلب کې شي، دا بدعملي شوه، دا حرام خوري شوه، دا اوزګارې منډې ترړې شوې او دا خوشې لوفرې شوې چې دا انسان په دنیا کې ورپسې په منډو دی. دا خواهشات نفسانیت یې ګیر چاپېره ته وکړل. وی زه ورشه اوسې وګوره. نو چې ورغې په هغه خواهشاتو الله وی لارې ته ګیر چاپېره هغه جوړې شوي دي چې یریږم چې ټول به دې اور ته وردن نشي، ځکه دې لارو ته به خامخا ورځي، دې خواهش له به خامخا ورځي، دې خواهش له دې له دې له، او چې دې له ورغې دا خواهش خویدان کې دی، خو چې ورغې په یو ټس باندې دوزخ ته ورغلي. یریږم الله چې د دې خواهشاتو د برکت نه دا خلک ټول دوزخ ته داخل نشي. نو الله د دې فرشتو نه تپوس کوي چې دا جنت غواړي، زما جنت یې لیدلی دی؟ وی نه الله. وی که لیدلی وی بیا خو به ډېرې چغې جنت پسې والی، بیا به ډېر غوښته. څه نه امان غواړي؟ وی د دوزخ نه. وی دوزخ یې لیدلی دی؟ وی نه الله. وی که لیدلی و بیا خو به یې ډېر امان غوښته. رب العالمین فرمایی اوره گواهان شئ تاسو چې دغه خلک چې دا زما یاد ته راغونډ شوي دی او ما یادوي، دی خلکو چې څه وغوښتل او ورکوم، چې څه نه امان غواړي هغې نه امن ورکوم، څه غواړي هم ورکوم او څه نه امان غواړي هغې نه وله امن ورکوم. نو یو فرشته وی الله وی فلانکې خو په لاره تېرېده، هسې ورسره کېناسته، لاره باندې تېرېده، هسې ورسره دننه کېناسته. رب العالمین فرمایي هم القوم لا یشقا بهم جلیسهم، دی سره چې اسم څوک کېناسته دام ورسره نه سپېره کوم، دام ورسره بخم. زمونږ په دې درس و تدریس کې باباجي چې دلته به درس کو نو بعضې دوستان د دې ستاسو د دې کلي بعضې مشران ابوسراسې ډډې به یې والې وې ستنو ته، یا چې مونږه اوس هم درس کو چې په دین کاکا خدای دې وبخي، محمد سید اجي صاحب خدای دې وبخي، دا باسې ورسره نور هم څه مشرانو، اوس هم چې مونږ درس کو نو بعضې دوستان په درس نه پوهېږي زمونږه، اسې راشي او ډډې یې والي. زه چې دا حدیث لولم نو زه وایم د ملګرو ته یم ګوره دا خلک پکې دي در سره، دی خو لکه راغلی په شوق دی، پیږو که نه پیږو خو په شوق راځو او در سره کینو، نه چې په لارم څوک تېرېږي او اسم کېناسته، یاره اسې دې خلکو سره کینم. نو الله فرمایي د دغې خلکو د برکت نه چې دا اسې ورسره کېناسته دام نه سپېره کوم، دا به مو سره جنت ته لېږم. نو الله یادول په زړه کې دا د مسلمان دپاره ډېر لوی غنیمت دی. مونږ خپل رب پرېښی دی، مونږ خپل رب پرېښی دی. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف خاص شاگردو، نو هارون الرشید امام ابو یوسف لا یو منصب دا قاضی القضات ورکه چیف جسټس یې وګرځاو، د ټولې بادشاه مشر قاضي چیف جسټس وی ته ما چیف جسټس کړې. هغه راغی د خپل استاد لا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لا وی صاحب څه وصیت راته وکړه، ځکه ما ته خو لوی عهده میلاو شوه، لوی منصب میلاو شو، څه نصیحت راته وکړه. اوس که بل سړی وی څه به یې ورته وی هلکه ګوره چې فیصله کې انصاف کوه، دا به ویلې هلکه ګوره چې فیصله کې نو قرآن ګوره حدیث ګوره هغې په مطابق کوه، هلکه چې فیصله کې نو د مظلوم خیال ساته، ظالم سره نور ظلم درلو نشي، هلکه چې فیصله کې رشوت پکې وانخلې. ګوره د وصیت خو همدې ته ویلې کېږي. امام ابو حنیفه ته خپل شاګرد معلومه رحمه الله، هغه ته پته وه چې انصاف خو به دې خامخا کوي، ما سره ماشوم ډېر شوی دی، د هغه عقل او پوی هم ما ته معلومه ده چې به د قرآن او د حدیث په رڼا کې فیصلې کوي. اما ته معلوم دی چې هغه به د ظالم مرسته نه کوي، د مظلوم سره پوره همکاري به کوي. نو دغه وصیتونه یې ورته ونه کړل. ورته وایي ابو یوسف یعقوب یې نوم وی ابو یوسف یعقوب چې کلم تاله فیصلې والا راشي او درته کینی او یا یو مجلس کې ناسته نو شونډې د خدای په ذکر لقوه، د خدای ذکر کوه،
الکه عجیبه فلسفه ورته وښوله چې خلک راشي او الکه زمون قاضي صاحب ګوره فیصلې ته ناست دی بیا هم خدای یادوي د خدای ذکر کوي زمون قاضي صاحب دلته ناست دی د مدعي خبرې اوري او د مدعي خبرې اوري هغې ته متوجه دی او بیا هم خدای یادوي یاره د خدای دا ذکر ډېر لوی اهمیت لري نو ستا نه به نور خلک چل زده کړي او د خدای ذکر به شروع کړي د خدای نوم او د خدای ذکر دا جناب ډېر لوی برکتي شی دی او چې خدای نوم دی ذکر دی شروع کو نو خدای سره به دې داسې جوړ پیدا شي داسې جوړ دا مونږ ولې د خدای نه لري دنیا طرف ته توجه ده او منډې تړلې دي مونږ خدای نه یادو ګوره رب العالمین فرمایي حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغې ته وایي چې نبی علیه السلام د الله نه نقل کوي حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي ای بنی آدمه ما یاد کا زه به دې یاد کم که ما په زړه کې یادی پټ زه به دې پټ یادوم او که ما په ډله کې یادی نو زه به ته د انسان ډله کې ما یادی زه به تا په بهترینه ډله کې یاد کم چې هغه د فرشتو ډله ده او بیا فرمایي الله ای بنده ما ته چې ته نږدې کېږې زما په ذکر به را نږدې کېږې نو که ته ما ته ځان یو لیش را نږدې کې نو زه به درته یو ګز در نږدې کېږم او که ته ما ته یو ګز در را نږدې کې نو زه به درته 2 ګزه در نږدې کېږم او که ته ما ته رو په قلاره راځې نو زه به په منډه درځم الله دومره خوشحالیږي نو خدای مونږ پرېښې دی دنیا ته توجه پیدا کړې ده نو په دنیا کې غرق او پرک یو په ټینشنونو پریشانو کې پراته یو ته خدای ته متوجه شه هر څه به دنه یېري بیا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکي وی دا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه دا غنه ما جلالین شریف وی جلالین شریف داسې د عربی یو اسان غوندې مختصر تفسیر دی دا مو د شیخ الهند صاحب نه وی وی چې دام ته وی نو یو ځای کې تکرار کو دا طالبان لګي او یو بل سره سبق اړی دې ته تکرار وی او دا دی ورته ریویژن وی دا یو بل سره چې لګي او د خپل زوړ سبق د استاد نه کم ویلي او دا یو بل سره اړی راړی چې یېر مو نشي دې ته تکرار وی لكل شيء باب وباب العلم التکرار دا طالبان وی دا هر شوی دروازه او دا علم د حاصلېدو غټه دروازه تکرار دی چې سړی د استاد سبق یو بل سره اړی نو دی وی چې دا جلالین شریف چې کم سبق هم د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه نه وی نو هغه لګیو مونږ یو بل سره اړو وی په یو ځای نه پیدو پوی نه شو وی زم لګیم نه پوهېږم او زما ملګري ته ویم چې لکه دا ځای هغې پې نه پوهېږي نه زه پوهېږم نه پې هغوی پوهېږي استاد دی چې تقریر کړی دی خو موږ نه خو یېر دی وی بیا مو وی چې سار له به د شیخ الهند صاحب نه تپوس کو خو موږ وی دا قانون دی چې نوی سبق اله سړي زده کېږي چې زوړ سبق ورته یاد شي بعضې ځای کې د نوي او د زوړ منځ کې یو ربط وي هغه زوړ سبق د دې نوي سبق باندې موقوف وی دا نوی سبق په دې زوړ موقوف وی نو چې هغه زوړ تمهید یا هغه زړې قیرې درنه یاد یېرې پاتې شي نو وروستو سړی هسې بیا استاد ته یې غوږ نیولي او پېپېږي نه دا به څنګه چل کو شیخ الهند صاحب خو دې وخت کې اوزګار نه دی او دا خو ماسخوتن دی وی ټولو شاګردانو ملګرو زه مقرر کړم چې داسې کار به وکړي چې سار وختي به لاړ شي او چې کله شیخ الهند صاحب د سار مونځ وکړي نو ورته به کښېني نو کې به نو تپوس به ته وکړي چې صاحب په دې ځای نه یو پوه شوی نو ته بیا د هغه نه زده کړې نو بیا به راشي مونږ سره بیا سبق واړی نو بیا به درس ته ځو دا تله خو وروستو راځي وی ما وی چې ښه ډېره ښه وی سار چې لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته مانځله ورسېدم او سار مونځ مې ورپسې وکړ کتاب مې اوس ترخ کې نیولی دی وی چې کتاب مې ترخ کې نیولی دی او څنګه د مانځه نه فارغ شم او ما بیا کتاب د مانځه نه پس یو ځای کې ایښودی مانځه نه مخکې کتاب پسې لاړم نو د شیخ الهند صاحب جومات سره خوا کې یو کوټګۍ وه خانقاه وه هغې ته فورا بیا ننوتی او ځان پسې کونډه لګولې وه هغه به دا قانون و چې د جمانځه نه پس ښه خدا ده بهتره چې کوم ځای کې سړی مونځ وکړي او هغه ځای کې د اشراقه پورې کیني او د الله یادوي خو اخو به میلمانه م راتلل طالبان به م راتلل نو هغه به هغه خپل ذکر ته نه پرېښود نو د هغه قانون به ده چې هغه به څنګ ته سار مونځ وکړو نو یو کوټګۍ و هغې ته به ننوته یو خانقه او هغې کې به یې کونډو لګوله د خدای ذکر به یې کو تر اشراقه پورې وی چې ما تر څو جلالین شریف کتاب راغشته نو دې رانه هغه کوټې ته بیا ننوتې کونډې لګولې
یا خدایا وی ځان مې ډېر ملامته کړ چې ټول ملګري ستا په انتظار به اوس به ناست دي چې دی به راشي استاد نه به یې سبق زده کړي او زه به ورسره تکرار وکړم او میانځ کې ما نه دومره ناراستي وشوه چې شیخ صاحب رانه بیا فورا کوټې ته ننوت وی د کوټې د دروازې خوا کې ودرېدم او د خپل نفس له زور ورکوم چې تا له زه له کړوم د زور در کوم څادر هم درته ناچومه او کښېنم هم نه دقې پورې به ولاړ یم تر څو چې زما شیخ د کوټې نه نه راوتی او دې پورې به ولاړ یم او چې دې سینګ روځي نو ما به وویني کتاب مې ترخ کې دی ما نه به خامخا تپوس کړي چې اشرف علي څه کوې نو زه به یم چې صاحب په دې ځای نه یم پوه شوی ما به پوه کړي نو چې شیخ صاحب کور ته ځي او مدرسې ته راځي نو ما به خپلو طالبانو ته هغه ځای بیا ښولي ملګرو وی چې د دروازې خوا کې ودرېدم نو شیخ الهند صاحب دننه لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله لګیا دی په او داسې انداز سره کوي چې هغه اواز د ذکر زه دروازې سره اورم لا اله الا الله وی یخنی مې کېده وجود مې لچېده او څادر مې غورځولی کمبل مې غورځولی چې د خپل ځان له لږ زور ورکوم چې ولې باندې ناراستي وشوه و لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله وی قسم دی چې ذکر شیخ الهند کوي او خوند یې ماله دومره راکړی دی چې زه په خپل یخنۍ نه پوهېږم ذکر کې خو یو خوند دی قرآن حکیم کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړه اطمینان د خدای په ذکر راځي لګیا دی ذکر کوي او خوند یې ماله راکړی دی وی دا تقریبا یوه نیمه ګنټه خوشه کم و بیش یا یو ګنټه هر څومره ټیم چې دی د خپل ذکر وکړو او دی لا اله الا الله وی زه بار لګیم ولاړ یم په یخنۍ نه پوهېږم خو چې څنګه یې د اشراق مونځ وکړو بار راووته وی دومره د خدای ذکر کړی چې په هغه سخته یخنۍ کې د مخ نه د خولو قطار روانو دومره زور سره یې د خدای ذکر کړی چې په مې نظر ولګېد اشرف علي څه کوې ما صاحب پرون په سبق نه پوه شوی ټول طالبان په دا یو جمله نه دی پوه شوی نو زه مقرر کم چې ته دا خو نن نوی سبق به راته وایي او زوړ مو نه دی یاد کړی نو زه مقرر کم چې دا شه ته دا مولانا صاحب نه زده که او بیا راځه مونږ ته یې واوروه وی چې ښه وباسه کتاب وی کتاب مې وویسته او دې لګیا شو تحقیق یې شروع کړو دیم ولاړ دی وزم وی قسم په خدای مولانا اشرف علي له چې خدای کم علم ورکړی دا د ډېرو خلکو نشته خلک په توک لګیا دی د هغه کتاب وګوره د هغه فتاوه وګوره چې کوم هغه فتوی لیکلی دي قسم دی د هغه په ډېرو جواب د فتو باندې بعضې خلک نه پوهېږي داسې عجیبه علم هغه خدای پاک ورکړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او ډېر لوی صوفي سړی و ډېر لوی بزرګ انسان و ډېر عجیبه هغه نه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسولی دی د دغه زمانې مجدد و مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه اصف د تعصب په نظر باندې ګوري مونږ خلکو کې دا نقصان دی چې مونږ د تعصب په نظر بل ته ګورو د هغه کتابونه وګوره د هغه فتوی وګوره د هغه د تصوف وګوره چې هغه څومره لوی صوفي او څومره لوی ذاکر تیر شوی دی څومره لوی شخصیت تیر شوی دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله ډېر لوی سړی تیر شوی دی جناب د خپلې زمانې ما دغه نه اورېدلي وو د رازلو د سابق صاحب نه سابق صاحب د خدای پاک وبخي دا ما د هغه نه په خپله اورېدلي وی موږ دارالعلوم دیوبند کې وو نو مولانا اشرف علي صاحب خو په تانبون کې وو نو موږ وی چې د هغه ملاقات ته ځو نو یو زه شومه او یو د عمرزو د صاحبزاده صاحب شو عبدالباري جان صاحب او درې مې یو کس راته یاد کړه چې تاسو ته د هغه نوم نه علم نامناسبه ده وی مونږ درې کسان تانبون ته لاړو چې مولانا اشرف علي صاحب ملاقات کوو خو مونږه خو په شوق تلو خو چې دا کم درې ملګري وو نو هغه وی چې مړه دا څه پیرانو میرانو پسې ګرځی سړیه او بد یې د مولانا اشرف علي صاحب ډېر بد ووی ډېر بد یې ووی دا ګورې الله ګواه کوم او په دې جومات کې ناست یم چې ما د رضا سابق صاحب نه په خپله اورېدلي او دا هغه یوازې ما ته نه دی ډېرو خلکو ته ویلې وه دا خبره د دې ګواه نور هم شته نو دا یو کس دا درې ملګري زه قصدن نوم نه علم زه پېژنم خو نوم یې نه علم دغه سړي د مولانا اشرف علي صاحب ډېر غیبت وکړه چې دا پیران میران دی او دا پیسو ته خلک ناست دي او دا لنګرې دي او ډوډو ته خلکو ناست دي او دا سله ځو او دلته خپل سبق به ووایو سله ځو ډېر بد وي مونږ ورته وایو چې هلکه مونږ خو د ملاقات په نیت ځو خو زه ته مونږ سره ملګري مړل هسې خو به تماشا وکړې که نه وی دا ډېر نازړه هم ځان سره سړی ملګری کړ وی چې لاړو
نو د مولانا اشرف علي صاحب اوقات ډېر قیمتي وو، هغه به فضول خبرې چا سره نه کولې، نه به فضول مجلس کو. نو بار چې د هغه کم خاص مریدو نو هغه مونږ پوه کړو چې تاسو دننه ورننوځئ ابداً درې تپوس کوي، ابداً تپوس کی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں او کس لیے آئے ہیں، سو کې د کم ځای نه راغلي او سله راغلي. نو تاسو به فوراً جواب ورکوئ چې تاسو تیار یې وته، تاسو به فوراً جواب ورکوئ چې مونږ فلان کیو، تعارف پکوئ. او د شریعت کې دقه دي چې یو سړی چاته لاړ شي خپل تعارف وکړي. دا مسله ده د دین. زمونږ ډېر شاګردان یې مونږ نه خو بیا اکثر یېري چې راشي مونږ هم دې تپوس ونه کړو، مونږ هسې نه خفه نه شي، هغه هم غږونه کي نو 2-3 ګنټې را سره تېرې کړي او پته ونه لګي چې څوک او څوک نو. نو د دین مسله دا ده که ټیلیفون دې چاته او که ځان بخیر فلان کې او که خط چاته لګې نو دا د بې دغه خط به نه لګې نوم به لیکې فلان کې، دا ګناه ده. او که چا سره ملاقات هم کې او تا پېژنې نو ځان وښایې زه فلان کې، دا طریقه ده. نو ابدا تپوس کی کون ہو، ځان بخیر چې څوک کې فلان کې، بیا به کم دی نه راغلی نو ځان به وښیې فلان کې دی نه راغلی، بیا به تپوس کی سله راغلی. نو که بیعت ورسره کوې نو ووایه چې موږ د سره بیعت کوو، نو به بیعت ته سره وکړي. که وایې چې دعا له راغلی ما نو دعا به درته وکړي، که وایې چې هسې ملاقات له راغلی ما نو هسې به 2-3 خبرې سره وکړي، خو دا 3 تپوسه به درنه خامخا کوي. وایي چې موږ څنګه ورننوتو، مولانا اشرف علي صاحب وی فوراً تپوس وکړه کون ہیں، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو. دا داغه عادت ہو. وی مونږ ورته وی چې ہم طالب علم ہے، طالبان یو اور دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں، دارالعلوم دیوبند نہ راغلی یو اور بغرض ملاقات حاضر ہوئے ہیں، دې غرض له راغلی چې تا سره ملاقات وکړو. خبره خلاصه کړه. وی بیٹه یہاں وی کېناستو، وی چې څنګه مونږ کېناستو او د مولانا اشرف علي صاحب اوس ماته مو کتل او عبدالباری جان صاحبزاده عبدالباری جان صاحب ته وکتل او هغه دریم ته هم وکتل. وی الله ګواه دی فوراً هغه دریم ته څه وی، وی هغه ته اوټو خبیث، اوټو خبیث، اوټو اوټو خبیثه پاسه، خبیثه پاسه، اوټو خبیث. بس وی مونږ خو پیو که نه چې هغه سړي خو په لاره لګیا و چې به د څه کوو او د هغه رنګ جوړ شو. وی اوټو اوټو خبیث. وی فوراً سړي د مجلس نه پاسه. مونږ ویریدو، پرپیدو شو. دا کشف کیږي بعضې نیکانو بزرګانو ته، دې ته مکاشفه وایي. کشف کیږي د زړه د سترګې باندې هغه څه ویني چې په دې سترګو مونږ ته ښکاري، هغې د زړه په سترګو نظر لري، د زړه په سترګو ورته پته لګي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناست په مدینه منوره کې او یو سړی یې لېږلی دی، یو لښکر یې لېږلی دی، یو میاشت په مزل، یو میاشت مدل، او د هغې چې کوم کمانډر ان چیف و جرنیل هغه نوم ساریه و، په منبر ناست دی او دې دی نه چغه وواله یا ساریتو الجبل الجبل، ای ساریه غر نه ځان ساته، تحذیر غر نه ځان ساته. وی چې دا چغې وواله اوس خلک ناست دي په مسجد نبوي کې، وی چا وی چې عمر بیمار کمزوری شوی دی. ساریه خو یې لېږلی دی د یو میاشت په مزل تللی دی، دومره لرې تللی دی، یو میاشت لرې دی مدینې منورې نه، یو میاشت په مزل. او د دې چغې ورپسې وباسي. چا وی نه څه چل خو پکې شته. هغه لښکر چې کله د ساریه رضی الله عنه واپس شو نو چاته بیا تپوس وکړو یاره په پلانکې ورځ باندې تاسو څه اواز څه مسله وه؟ او وی په دغه ورځ موږ دشمن سره لګي او جهاد هم کوو، کافر مخکې و موږ ورپسې و. وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو ای ساریه الجبل الجبل غر نه ځان ساته. وی چې دا اواز مې واورېده وی ما وی والله انه لصوت عمره، قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی، اواز د مرګري د مشر خو پېژندې چې زما اواز خو تاسو پېژنئ، دا خو د عمر اواز دی. وی چې مې غر ته وکتل د غر نه راباندې دشمن را روان دی، اوس دوکه را سره کوي، یو خوا دشمن مخکې شوي ځان سره په جنګ کړي یو، غر نه راپسې بل دشمن را روانو. وی که د عمر وی چې هغه اواز مې واورېد مونږ غر ته متوجه شو، هغې له هم شکست ورکړو. وی قسم دی که د عمر اواز هم نه وی اورېدلی نو مونږ به منځ کې ګیرو دل شوي به ناس په مدینه شریفه کې دی او د میاشتې په مزل لرې لښکر ورته ښکاري او اواز ورته کوي، اواز یې مغې ته رسېږي. دې ته کشف وایي. نو مولانا اشرف علي صاحب صابیخ صاحب راته په خپله وي وی هغه ته چې اوټو خبیث اوټو خبیث پسه. وی سړی مجلس نه پاس. خیر مونږ ته وی ملاقات وشو چې څه دعاګانې وغیره راته وکړه راپاڅېدو. وی سړی مې د مټه ونیو چې ودې لیدل، ودې لیدل، مونږ درته نه وي چې سم شه. وی چې اوس څوک هم؟
موږ یو سره بیا لاړ شه وی توبه توبه بیا نه ورده بیا را سره بل څه چلو نه. دا دم لوی سړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله ډېر لوی سړی یو سړی د هغه نوم درته نه اخلم لوی عالم و هغه به دته کافر وي مولانا اشرف علي صاحب ته به کافر وي مولانا اشرف علي صاحب شاګردانو ته وی وی دا فلانکې سړی شاګردانو ته وی سار لا وختي راشه مانځله به بل خوځو سار وختي شاګردان بعضې رالل او وختي تهجدونه وکړل فورا لاړ او هغه ځای ته لاړ چې هغه چا به ورته کافر وی هغه جومات ته لاړ شاګردان وی صاحب دا ته څه کوي چپ هغه ملا صاحب پسې مونځ وکړه چې مونځ وکړو چې هغه ملا صاحب سلام وګرځو او مولانا اشرف علي صاحب یې ولیده او ام په لړزېدو شو چې که دا مناظرې له جوړ ما پسې راغی او طالبان هم ورسره دي هغه نه لاس ونیوه او یو طرف ته یې کېنو وی زه خبر شویم چې ته ما ته کافر وې دې نه خبر شوی ما نو زه دې دپاره تا له راغلی ما که ما کې تا د کفر سلی دي ما ته وښایه ستا په لاس توبه وباسم او ایمان راوړم ستا په لاس ما کې که د کفر سي نو دا خو ډېره لویه خبره ده هسې نه زه خو ځان ته مسلمان ویم او تا په ما کې د کفر سلی دي نو ما ته ووایه چې زه فورا توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم اوس توبه وباسم هسې نه رښتیا هم زه کافر یم او چې ته دوزخ ته لاړ نه شم په غم ونړم هغه سړی وي صاحب معافي غواړم ما نه غلطي شوې ده زه معافي غواړم تا کې د کفر خبره نشته تعصب د وجې نه لګیو ملګري مې هم لګیو مشران مې هم لګیو موږ خو هم پکې وتې دي بیا د مولانا اشرف علي صاحب خاصو مریدانو کې وګرځېد ګوره داسې وجیبه خدای پاک هغه یو صفت ورکړی نو مولانا اشرف علي تانوي او علم دریاب و جي علم دریاب مولانا اشرف علي تانوي تاسو وګورئ دا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دا دواړه راوستل استاد ملا محمود هغه کېنو او شاګرد محمود الحسن ودته سبق شروع کا د انار د بوټي لاندې سبق شروع کو هغه شیخ الهند نه خدای څوک جوړ کړل مولانا اشرف علي تانوي شاګرد دی نمبر 1 واورا مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی جماعت چې کوم مشر دی د شاګرد دی مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه د شاګرد دی مولانا حسین احمد دا ټول حسین احمد مدنی مولانا انور شاه کشمیری مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا خلیل احمد سهارنپوری مولانا رشید احمد گنگوهی داسې غرونه ته خدای پیدا کړل غرونه نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې سړی حیران شي چې دې سړي نه خدای څونه کار اخیستی دی او تحریک ازادۍ نن چې پاکستان او هندستان آزاد دی د تحریک ازادۍ سرخیل دا مولانا محمود الحسن شیخ الهند صاحب باچا خان خدای پاک دی وبخي د شیخ الهند سره به یو رابطه کې به دواړه یو بل سره باچا خان او شیخ الهند تاسو تاریخ وګورئ یو رابطه کې به دلته دا لوی تحریک چلولی دی د انګریز خلاف او دا پاکستان او هندستان که خدای پاک آزاد کړي دي د دې بزرګانو د برکت نه خدای پاک آزاد کړي دي د ځان له یو لوی تاریخ ته چې ته مقراله بل ټیم به درته ووایم نو هغه شیخ الهند صاحب له خدای علم مولانا اشرف علي صاحب وی لګیا دی اوسه او دې خدای ګواه دی که په الفاظو پوهېږم او نه په معنا پوهېږم وی ما ورته چې حضرت لږ را لاندې شه ډېر بره پرواز د شروع کړی لږ را لاندې شه پوټې نه پوهېږم لږ را لاندې شه وی ښه اشرف علي وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی چې دوباره تحقیق شروع کو نو اوس خو په الفاظو پوهېږم خو په معنا بیا نه پوهېږم په الفاظو پوهېږم چې دې څه وایي په معنا بیا نه پوهېږم وی ما چې حضرت پوه نه شوم وی ښه مولا اشرف علي اوس دې وخت کې د الله د یاد نه راپاڅېدم نسبت مې الله سره دی دې وخت کې زما نسبت چا سره دی الله سره نو دې وخت کې چې زما کم مقام دی نو هغې نه ته فایده نشي اخیستی درس نه پس راشه بیا به دې پوهېږم او زه به درته اوس مثال د حدیثو په رڼا کې درکم د حدیثو په رڼا کې به مثال درکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګیا دی او ذکر کوي هر څه ذکر چې کوي الله ته پته ده حضرت عایشه صدیقه ورله کشره بیبي ده او په ټولو بیبیانو کې د حضور پاک ورسره زیات محبت دی وی چې ورلم نو ما ته نبی علیہ السلام تپوس کوي من انتې څوک ما وی انا عایشه عایشه ما وی من عایشه عایشه څوک ده
ما وی بنت ابي بکر د ابو بکر لور ده. وی من ابو بکر، ابو بکر څوک دی؟ ما وی ابن ابي قحافه، د ابو قحافه زوی دی. وی بیا وی چې من ابو قحافه، ابو قحافه څوک دی؟ وی او یریدما. عایشه بیبي وی چې دا خو ما هم نه پیژني، زما پلار ابو بکر څومره د غار مرګری دی، لومبي ایمان یې پرې راوړی دی، ابو بکر هم نه پیژني، د ابو بکر پلار هم نه پیژني. وی او یریدم نو ته پاسېدم. چې لږ ساعت تیر شو او د پیغمبر علیه السلام هغه انداز لږ راښکته شو، یو فوټې انداز بدل شو. بیا ورلم وی چې عایشې دلته راشه کېنه سره. الله سره نسبت پیدا شو، جوړ پیدا شو، بیا دنیا پاتې، بیا څوک نه پیژني، پته نشته. بیا عایشه بیبي نه پیژني، بیا حضرت ابوبکر نه پیژني، دا پته چې عایشه د چا لور ده. بیا ابوبکر نه پیژني چې دا د چا زوی دی، دا پته نه لګېږي. موږ نن دنیا سره دونه جوړ پیدا دی چې موږ نن خدای هېر کړی نه پیژنو خدای. صرف دومره پیژنو چې زموږ خالق او مالک دی، او حقیقي پہچان چې د الله د ذات دی، حقیقي پہچان چې د الله د ذات دی، هغې ته موږ هېڅ توجه ورنه کړه. پیسه ده او دولت دی او کارخانه ده او څه ورته ویلې کېږي ځمکه ده او فلان دی او فلان دې نه پیدا شي. صرف دغه یو شی دی. زړه ته توجه ورکا، زړه پاک کا. زړه زموږ زنګ دی، آلود شوی دی، زنګ شوی دی زړه. ایرونو خدای ګوره د خدای مهرباني درته ښیي، د خدای د معرفت او د روحاني سیز تعلق د زړه سره دی، قلب زړه سره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الا ان فی الجسد مضغة، ستا په وجود کې دنه یو ټوکړه ده، اذا صلحت، چې دا ټوکړه جوړه شوه، صلح الجسد كله، ټول وجود بټي کی. و اذا فسدت، او که دا ټوکړه خرابه شوه، نو فسد الجسد كله، ټول جسد وجود به خرابي. هغه ټوکړه څه ده؟ الا وهي القلب، هغه زړه دی د انسان. دارومدار د روحانیت او دارومدار د الله تعالی د تعلق چا سره دی؟ زړه سره. دا سترګې او غوږونه دا د هغې واسطې دي، دا اسباب دي، دا حواس زړه سره دی. زړه م زنګ کېږي. اوس ګوره وجود چې ناجوړه شي، څومره ډاکټرانې دي او څومره داروګانې دي او څومره اسپتالونه دي. وجود چې ناجوړه شو، د انسان د وجود دنیا سره تعلق دی. ډوډۍ په خوله کې ورچې او دسماتې کې، نو وجود چې ناجوړه شو څومره ډاکټران دي وایا. یو د که سترګې ناجوړه شو، سترګو ځان له ډاکټر، که غوږونه کې بیماري راله، د غوږونو ځان له ډاکټر، که مرۍ کې بیماري راله بل ډاکټر، که خوله کې بیماري راله د غاښونو دی بل ډاکټر، که جبه کې دی راله بل ډاکټر، که سرمن کې دی راله بل ډاکټر. شمېر اوسه. که په اډوکو کې دی راله بل ډاکټر، که پټو کې دی راله بل ډاکټر، که ګردو کې دی تکلیف دی بل ډاکټر، که د اینې تکلیف دی جدا ډاکټر له به منډې وي. او که چرته بالفرض د انسان د پړپوس تکلیف دی بل ډاکټر پسې به منډې وي. دنیا بدن تعلق دی دنیا سره دی، ډاکټران دی څونه دي. یو له لاړې ابوی دا زما کار نه شو، فلانکي ډاکټر له لاړ شه. بل بوی دا زما کار نه، فلانکي ډاکټر له لاړ شه. او داروګان څومره دي؟ زه رښتیا ووایه، د دارو یو سټور ته لاړ شه، نو ته به په یو ورځ کې دا داروګان وشمېرلی شي چې څومره دلته پراته دي؟ نه. و اکسرې له به ځې، و لیبارټرۍ له به ځې، بل خوا. د دنیا نظام لا چې خدای کم ډاکټران پیدا کړي دي، هغه دومره دي چې د شمېر نه وتی. او چې کم داري ولا پیدا کړي دي، هغه دارو باندې پیسې د څونه لګي ځه، او ډاکټر له به څونه پیسې ورکړي، اکسرې او لیبارټرۍ باندې به څونه پیسې لګي. لیکن د اخرت تعلق چې د کم شي سره دی، هغې ته څه ویلې کېږي؟ زړه. هغې ته څه ویلې کېږي؟ زړه ورته ویلې کېږي. او د زړه بیماری چې راله، د هغې علاج ډېر پوټی نه دی، او یو ډاکټر سره د هغې علاج دی چې هغه ستا استاد دی یا ستا پیر دی یا ستا مشر دی او روحاني مشر دی. او علاج یې څه شی دی؟ داروګان ډېر نه دي، یو د خدای ذکر، بس ختم. ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. نبی علیہ السلام فرمایي دا زړونه هم زنګ کېږي لکه اوسپنه چې زنګ کېږي. نو صحابه ته تپوس کوي وما جلاؤها یا رسول الله، د دې صفایي به پسې کېږي؟ دا جلا یا جلا صفایي به پسې کېږي؟ قال کثرت ذکر الله، د الله په نوم باندې ذکر وکړه، زړه پاک شو. یو معمولی ډاکټر دی، د جومات استاد نه تپوس وکړه صاحب زړه مې پسې څه پاکېږي؟ ابوی ذکر کوه. خپل پیر نه تپوس وکړه، ابوی ذکر کوه.
بلوستان نه تپوس کوه پس ته پاکیږي نه فیس غواړي نه لیبارټري شته او نه الټراساونډ ماشین لتلل شته دی او نه د دنیا پیسو ته داروګانو ته اجازه شته چې کم شي د خدای د پیژنګلو ذریعه ده په لږو پیسو د هغې څپۍ راتلی شي او چې کم شي د دنیا د تعلقاتو څیزونه دي نو ګرده ډاکټرانو پسې ځه په دې ډاکټرانو ښه نه شومه هلکه هغه دغه له به لاړ شم حکیمانو له به لاړ شم په حکیمانو هم ښه نه شومه نو هوموپیتک والا له به لاړ شمه نو چې دا ګوره دا دنیا ته وګوره او آخرت ته ګوره د خدای پیژنګلو په ډېر اسانه کېږي خو مونږ خدای هېر کړی دی بلکل هم خدای له توجه نه ده ورکړې وروڼو د خدای ذکر الله الله وایه د دې ټول د انسان وجود د دوو څیزونو نه جوړ دی یو ته بدن وی بل ته روح وی که دی بدن کې دا روح وي دی بدن ته جمدی وی او که روح پکې نی مړی دقه بدن دی خو چې روح تی وته او اعلان به وشي فلانکي وخت کې جنازه ده بس بیا اکثر داسې وشي چې جنازه ورته مخکې کي او بیا دا نه وی چې فلانکي یې راواغېسته بیا وی جنازه یې راواغېسته جنازه تیاره شوه خدای مو بخه جنازه مقبرې ته یوړه نوم هم لاړ بدل شو او هغه د عزت سړی د عزت زوی د عزت پلار د عزت رور چې ساعت یې وتله بیا خاورو ته ځي دا نه چې دلته به لاندې اسپنج پروتي او دلته به فوم پروتي او په قبر کې به ورته ایر کنډیشن دلته خو ایر کنډیشن لګېدلی او دلته خو ګرم هیټر لګېدلی هلته ایر کنډیشن هیټر بیا نشته دی پته ولګېدله چې دا بدن د انسان اصل شی نه دی اصل څه شی دی روح پکې و د عزت و سلام علیکم بری ورته وي روح پکې و نو کمبل بری پیچو روح پکې و نو اے سی دی ورته لګاو روح پکې و نو موټر کې دی کېنو روح ووت بس جنازې کټ کې دی کفن خبره خلاصه شوه اصل روح دی روح د دې روح په وجه دا بدن جمدی دی او عزتمند دی دقه رنګې زما وروڼو د دې دنیا هم یو روح دی هغه روح د دنیا څه شی دی د الله نوم د الله ذکر د الله نوم چې تر څو په دې دنیا کې وي دنیا به جمدی وي او چې د الله نوم چې ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه د خدای نوم اغېشتي چې قیامت به نه راځي او چې کله د خدای نوم ختم شو نو دنیا به مړه شي قیامت به راشي قیامت چې راغی هر سکندر ختم مړه شي که نه د خدای نوم الله لا اله الا الله دا د دې ټولو کائناتو روح دی روح او نبی علیہ السلام فرمایي وی کم انسان چې ذکر کوي او کم چې ذکر نه کوي د دواړو دا فرق دی چې دا ذاکر جمدی دی او چې دا نه کوي دا مړی دی ذکر کوي زما مونږ دا ژبه په دا غیبتونو ستړې کړه دا ژبه مونږ په گپ شپ ستړې کړه لاس کې تسبیح والا او په لاره ځې او که داسې ځې او په دې ګوتو باندې خدای یاد کا والله دغه شی دی پکارېږي او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو حدیث پاک دی حضور پاک فرمای وی مال د دو سیزونو ذمہ داری راکې نو زه د جنت ذمہ داری درکوم د دو سیزونو ذمہ داری دو څه دي یو د دوو پتونانو منځ کې چې کومه غوښه ده د هغې ذمہ داري راکړه چې دا په ګناه کې نه استعمالوم او یو د دوو جامو منځ کې چې کومه غوښه ده چې دا به په ګناه کې نه استعمالوم وی د دې ذمہ داري راکړئ نو زه تاسو له د جنت ذمہ داري درکوم دا ژبه مونږ په کوم ځای کې استعمال کړه ټول په غیبت په کنځلو په دروغو دې باندې خدای ولې نه یادوم د دین خبرې پې ولې نه کوم ذکر ولې نه کوم نو ما تاسو ته وایي چې ذکر څه ته وایي هر هغه څیز چې الله پرې مونځ کوه دا ذکر دی درود شریف وایي اللهم صل الله پکې راغی دا ذکر شو لا اله الا الله ته افضل ذکر ویلی شوی دی او دا ټولو کې بهترین په دې دی چې د سړي مسلمانېږي توحید کلمه ده حضرت موسی علیه السلام الله نه تپوس وکړو الله داسې شی وښایه چې زه پې تا ته ډېر زیات در نږدې شم وی لا اله الا الله وایه وی الله دا خو هر څوک وایي داسې چې وښایه چې بل څوک یې نه وي یو ځای وویمه وی ای موسی که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې د تلې یو چابړي کې واچوې او دا کلمه بل طرف ته واچوې دا به پې وزندارئ د خدای نوم دی ولا ذکر الله اکبر د خدای د ذکر نه لوی څیز بل جناب نشته دی نو دا لا اله الا الله الله پرې عزت خوشحالیږي او که دې په معنا بعضې خلک دا وایي او معنی ته توجه نه هېڅ پروا نشته
که معنی ته توجه وي چې د عبادت لایق بې د الله د ذات نه بل څوک نشته د خلاصه معنا ده هم ډېره ښه خبره ده او که دې معنی ته توجه نه دی او صرف الله 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 لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر اسم دا وی نو که توجه دې نه وي په دې ژبه چې دې په دې د خدای پال دې ذکر چلیږي نو په دې به هم خدای اجر او ثواب درکوي بې ثوابه نه پاتې کېږي شونډې هر وخت د الله په نوم رپوه او د الله د نوم ډېر لوی تاثیر دی ابو علي ابن سینا لوی حکیم و د بادشاه لوی حکیم و ابو الحسن خیرقانی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ و ډېر لوی عظیم الشان بزرګ نو یو ځله هغه د ذکر صفت کو ابو الحسن خیرقانی رحمت الله علیه صفت کوي د ذکر دی کې دا اثر دی او دی کې دا اثر دی او دا اثر دی نو ابو علي ابن سینا خو منطقي و اخو فلسفي و حکیم و او تی خواجه صاحب یو رکوټي ټکی ته ګوره دونه اثر ته ګوره الله د نوم پوټې ټکي دی او دونه لوی انقلاب راولي او دونه لوی اثرات کوي نو ابو الحسن خلقاني صاحب اخو ډېر عالم هم وګورئ ډېر عالم هم او بزرګ هم هغه چې ابو علي ابن سینا ته مخ ور واړو ورته څه وایي ای خر تو چې داني خره ته په څه پوهېږې نو چې د بادشاه حکیم ته د په بری مجلس ډک مجلس کې خر ووی ورسوا شو کړ او لوی سړی دی او په جات مجلس ورته خر ووی خره په څه پوهېږې نو بس د ابو علي ابن سینا رنګ بدل شو خولې ته روانې شوې او شکل بدلیږي چې زه خو په شرمونو شرمولم خواجه صاحب دا خو ساده سړي زه په شرمونو شرمولم او مجلس کې راته خر ووی او ټول خلک مې پېژني چې دا خو د بادشاه حکیم دی دا دې را سره څه لوبه وکړه چې رنګ بدلیږي او رنګ زیړ شو خولې ته بیږي او خواجه صاحب بل طرف ته توجه شروع کړه د دین خبرې کولې چې بیا حکیم صاحب ته مخ ور واړو ابو علي ابن سینا ته حکیم صاحب ولې رنګ دې بدل شو مخ دې زیړ شو او خولې د نه بیږي څه چل شوی دی وی خر دې راته وي رنګ به مې نه بدلېږي په دا دومره لوی مجلس کې خر دې راته وي رنګ به نه بدلېږي وجود به نه رپېږي خولې به نه بیږي حکیم صاحب ابو علي ابن سینا یو خر ده کې دونه لوی انقلاب راوسته چې خر مې درته ووی چې رنګ دې بدل شو خولې ده نه بیږي نو خر دونه انقلاب راوستی چې د خدای نوم نشي راوستی بس چپ شو واقعي د خدای د نوم ډېر لوی تاثیرات دي ډېر لوی تاثیرات خو موږ پوهېږو نه د خدای په نوم کې نو دا خبره نیمګړې پاتې شوه انشاءالله که آینده جمعه کې موقع پیښه شوه نو د الله د ذکر متعلق یو څو خبرې به راته انشاءالله بیا وکړم انشاءالله العزیز خبره نیمګړې پاتې شوه اولاد دپاره دعا غواړي الله دې ول نارینه اولاد ورکړي زموږ مولانا صاحب ویلي چې ویښتو تورولو کې د زنا برابر ګناه ده نه 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 زنا برابر ګناه پکې نشته خو بهر کې ویښته تورول ښه نه دي که سړی ویښته توری نو چې که دی جهاد لځي نو دله د ویښتو تورولو اجازت شته یا دویمه ښځه کوي یا ښځه کوي څوک ښځه نه ورکوي یو دی ویښته کوي توری اجازت شته او هسې د ویښتو د تورولو اجازت نشته دی دعا وکړئ رب ذوالجلاله مونږ له د ذکر توفیق راکړي خدای زمونږ په ژبه او زمونږ په زړونو کې خدای د ذکر ماده واچوي خدای ته مونږ ته هر وخت کې د خپل مبارک ذات را یاد کا خدای زمونږ په اندامونو کې د خپل ذکر توفیق راکا خدایا تم د ګناه نه وساته او چې کوم ګناهونه م کړي راته معاف کا خدای د نیکو توفیق راکا د ذاکرینو په صف کې م پاسوه دنیا کې هم د ذاکرینو صف کې وشمیره او آخرت کې هم د ذاکرینو په صف کې پاسوه او ذاکرینو له چې الله کم ثوابونه او کم اجرونه تا مقرر کړي دي خدای هغه ثوابونه اجرونه زمونږ نصیب وګرځولي کوم دو کې خو مردګانو دپاره زمونږ دلته کې د ګاونډ کې د سریر خان دي والده صاحب وفات شوې وه ډېر ښه بنیاده مو حقیقت تا دی دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله تعالی د سفر راحت نصیب کړي الله د قبر رڼاګانې نصیب کړي او پروردګار یې بچو له وارثانو له صبر ورکړي او د هغې چې د بیمارۍ کم خدمت به وکړو الله د هغوی له د هغې اجر ورکړي او دا زمونږ په دې کلي کې چې دا کم ماشومان دا واړه وفات شوي دي دعا وکړئ هغې دپاره الله تعالی مغفرتونه نصیب کړي او چې کمې وارثان دي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي
او خدای پاک د نورو غمونو د فتنو نه پامن کې وساتي. زما یو ډېر نږدې ورور دی په مردان کې، هغه حاجي محمد حسین صاحب د هغې والد صاحب وفات شو. مونږ تېره جمعه مو ته دعا کړې ده په جمع کې، تاسو ته به یادي. بیا مو ته دعا کوي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت درجات نصیب کړي، خدای پاک د قبر تیاره په رڼا بدله کړي، او خدای پاک بچو له صبر ورکړي، او الله تعالی د حاجي صاحب د آخرت لوی مرتبې نصیب کړي. نور چې څومره مشران وفات شوي دي، داسې بعضې دوستان به خامخا مردگان وفات الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. خدای جی او دعا ورته وکړي بیمار اسپتال کې چې الله وله شفا ورکړي. څومره مریضان دي په دې مجلس کې یا په اسپتالونو کې، رب ذوالجلال ټول له شفا ورکړي. خدای چا اولاد نیسه نارینه اولاد وله ورکړي. خدای څوک په فتنو په ټینشنونو کې مبتلا وي، د فتنو ټینشنونو نه وساتې. زمونږ د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي، بچیم د لوفرو د ژوند نه وساتې، د دوستانو لم د خیر